ستا په محبت کې بم د اور زغمي دوستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان تا په قربانو مونږه ګټلې جانانا اے وطن ګرانا خوږ پاکستانا اے وطن ګرانا خوږ پاکستانا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. ګرانو کتونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د 14 اګست ورځ ده او خوشحالۍ دي. د سوات په مختلفو علاقو کې تقریباتو سلسله روانه ده. نن د زبیر حاجي صاحب په ځای کې سید اکبر ورور چې د شانګلې سره تعلق ساتي هغه نن دلته کې راغلی دی. د ده نه بعد د 14 اګست په حوالې سره یو ملي نغمه اورو. سید اکبر ورور لاول د تا سوات ته په راتګ پخیر رالی وایو. ډیره مننه، شکریا ستاسو د ټایم راکولو، تاسو موږ له ټایم راکړو، تاسو موږ دلته راوبللو، ډیره شکریا، تھینک یو. خوشحاله اوسئ سید اکبر ورور. نن بعد 14 اګست په موقع باندې کتونکو ته څه ډالۍ کوې؟ جی اول خو تاسو ته ټولو ته د 14 اګست مبارکي در کوم چې زموږ خوږ پاکستان په دې ډیټ باندې آزاد شوی دی. تاسو ټولو ته خپل د طرفه اهل وطن ته مبارکباد پیش کوم. او بعد د هغې نه تاسو ته یو شعر ویم، په هغې نه بعد بیا به ملي نغمه تاسو ته ویم چې وایي هر څه راته وایه خو وطن ته مې څه مه وایه، هر څه راته وایه خو وطن ته مې څه مه وایه، دا مې د هغه یارو نه په سرو وینو ګټلی دی. او بیا وایي چې ملي نغمه ده، وایي خاخ لکه ازغې د زړه په سر د هندوستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. او دوا خوا کې غیر دینا دوا مسلم سراحدونه دي، دا د ګاونډ کې پراته نور څلور ملکونه دي. چین بهار دواړه هو میران افغانستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. سالور خوا کې ملکونه بل سلور ملکې صوبې زما کېږي صفتونه د وطنه لور په لور زما پروت پکې پښتن زیات په سرحد بلوچستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. او اے رونو شهید په خپلو سرو وینو ملک رنګ کړلو، جوړ د ازادۍ په مینه ځان اقبال ملنګ کړلو، پروت د ازادۍ د غمه ډک د داستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. او دلتا استادان دلتا بچولا مدرسې شته دی، دلتا د محمود غزنوي زلمي قصې شته دی. د اوبا ګلونه په سرو وینو د بوستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. او ستا نامیر د اور په سرو سکروټو خوشبو کوي، مور پرې تسلي ده پر هر جلو جینکو کوي. ستا په محبت کې بم د اور زغمي دوستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. خاخ لکه ازغې د زړه په سر د هندوستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان. او سم باندې سیلاب د غره په سر باندې ډنډو نشتا، هم ځمکه همواره هم جواره هم د غرو نشتا. دا ځمکه خاورې نه دلته نشته ریګستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان.
او یو خوا انګریزان بل خوا هندوان لګیا غوټې وهي څوک وایي ټول زما دی څوک د ملکه مې ټوټې وهي څوک خزانه لوټه څوک خزانه لوټ کړي شي بشته په انګلستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان او ستا غریب عوام د ترقۍ هر وخت طلب کوي ستا د حفاظت دغه راهي دعا د رب کوي تل دې وي آباده تل دې وي آباد په بلبلانو ګلستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان والسلام. ډېره مننه. وایي تل دې وي آباده په بلبلو ګلستان جیوې جیوې پاکستان. ډېر زبردست. بل زبردست اورئ ورپسې تاسو وړه کې خوښ کړي ته چې دا زما ډېره خوښه ده او لږه لنډه غونډه کې ده نو هغه تاسو ډالۍ کوئ کتونکو ته. یوه بلې نغمه به راته بله ووایم چې وایي د هغې نه مخکې به راته یو غزل زما یو ملګری دی هغه هم شاعر دی د هغه یو غزل دی راته ویم چې وایي بې له تا نه ګورې مات دی زما زړه راټینګ ستا په ملاقات دی زما زړه او د هر ځای ښکلې هر وخت پکې اوسېږي بختور لکه د سوات دی زما زړه نو دا د سوال مې نه دی بل چا کری اوسه عادت کله د زکات دی زما زړه او بې له تا نه پکې ډېر ښکلې اوسېږي هسې نه ده چې مې رات دی زما زړه نو حبیب وایې تل په ښکلو میلېږي نه په رنګ او نه په ذات دی زما زړه تا په قربانو مونږه ګټلې جانانا ای وطن ګرانا خوږه پاکستانا ای وطن ګرانا خوږه پاکستانا خوږه پاکستانا نو تاکې ای وطن ښه سیندونه دي لهرونه دي او دنګې دنګې ونې دي په واورو پټ سرونه دي نو ستا د منې کې آسوکه د دنګه تر اسمانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه خوږه پاکستانه نو دنیا شوله حیران ستا قجر چې د ما کې وکړې باطل واړه پریشان شو او پچې امر کې وکړې چغې انډیا وایې ګوتې مروړې د خفګانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه تا په قربانو مونږه ګټلې جانانا ای وطن ګرانا خوږه پاکستانا ای وطن ګرانا خوږه پاکستانا نو زه جمیل دا ستایمه او ستا په خاوره پایمه هر وطن د دې بچي دا سبق به ښایمه او تا ته چې څوک بد ګورې کړم خوله به ور روانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه ای وطن ګرانه خوږه پاکستانه خوږه پاکستانه. ډېره زیاته مننه سید اکبر ورو. دا و زمونږ سید اکبر ورو چې د شانګلې سیمې سره تعلق ساتي یو خوږ غږ لري. هغه نن د 14 اګست په خوشحالۍ کې تاسو ته دغه ملي نغمې ډالۍ کړلې. امید لرم چې زموږ نه د 14 اګست د خوشحالو دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. راتلونکي ته یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمه د نیمله اجازه راکوئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.